دا د دې هېڅ فایده هم نشته قوم ته ځکه چې ګاډي د هغه تاترین نه راخطا شي او دلته راغی نو نور به هم نقصانات کړي نو لهذا زه دا خواست کوم د میډیا په ذریعه باندې چې دا د کمپرن شي. نو دا ټیکدار څه د تښتېدلی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان ما او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. راغلی ما خونګي پول ته کوم چې په لنډۍ شا کې واقع دی. تاسو په سکرین باندې فوټو ښکاري. دې وخت کې چې زه په کوم دیوال باندې ولاړ یم د دې دیوال ټیکدار تښتېدلی دی، پټ شوی دی. دا د محکمه اریګیشن انډر دا کار کېده. د دې خونګي پول کې ډېرې حادثې شوي دي. بیا د متعلقه ایم پی او ډیډک چیرمین په حکم باندې په دې باندې کار شروع شو خو هغه کار سر ته ونه رسېده. د دې یو څو کسانو دا خبره وکړه چې هغه ټیکدار د دې نه داسې تښتېدلی دی چې دوړه ورپسې ختله. وجه څه ده؟ کار په نیمګړه کې پروت دی، خطره هغه شانتې برقرار ده. تاسو ته به دغه فوټیج هم پر سکرین ښکاري چې په دې کې دا روډ چې کوم دی کې تاویږي په باران کې دلته کې ډېر زیات تکلیف وي عوامو ته. دا د تحصیلي کاټلنګ یو مسله ده، لویه مسله ده. زموږ دا مطالبه ده چې دا دیوال دی سر ته ورسیږي. د دې چې کوم د عوامو مطالبه ده دغه دې پوره کړی شي. نوم اختر منیر دی، زه دې ځای اوسېدونکی یم. دا کار یې روان کړی و ټیکدار صاحب او په نیمګړه کې اوس پاتې دی، مکمل سر ته نه دی رسېدلی. که نه دا به دې سره واري د اوچتي په نور. دا د څه وجې پاتې دی؟ څه په دې نه ټیکدار ولېدلی دی؟ ټیکدار ته پڼ نه میلاوېدو او بس په دې وجه هغه کار ودرولې دی نو بس ولاړ دی که ولاړ دی. حکومت نه دا طالبه کوو چې دا پڼ پاس کړي او دا خپل مقام ته دا کار ورسي که نه. اوس په نیمګړه کې پاتې دی. ته دوه حادثې راغلې دي نه مخکې هم ګاډی پرېوتی و، یو زموږ کلیوال زموږ ملګري پکې وفات شو هم په دې ځای رادغه شو او په دې ځای کې دا غټ ګاډي راځي دی درنګ نه چلېږي. اکثر حادثه کې دې کې واپس ګرځي دی لار ته سیده کي که نه دا ځای ښکته دی. دا چې اوچت شي نو ګاډی به راباندې کېږي. دا موږ چې کوم دی کې ولاړ و دې ته څه وایي؟ دې ته خو دا مته لنډی شا ده او د خونګي پول باندې مشهور دی زموږ د مشرانو د وختو. او پیل خال خو زه ستاسو د میډیا والا ډېر غټ شکرګزار یم او ستاسو شکریه زه تاسو په کوم الفاظو باندې زه ستاسو شکریه ادا کوم. ډېره ډېره مهرباني. بل دا زمونږ دا ګټې راغلي دا کیمره به راغلي او دا ځینې نیمګړې پاتې شوې دې کې د پیپونو کار دی. دا مهرباني به چې ستاسو د میډیا په وسادت باندې د دې دغه ته ورسي حکومت ته او زمونږ دا کار کمپرن کې دا د ګاډو خطرې دا ګاډي غټ ګاډي راځي دلته دغه ځای باندې هم ګاډي په دې شټی باندې چې کوم دی نو تاویږي راتاویږي. دا مشران دا رشته دی کله ریوس شي کله مخکې شي د خترېدو او دا مونږ ته دغه پرچم مات شو. جی تاسو له دې د مقامي خلکو خبرې مو اورېدې او د هغوی هم دا مطالبه ده چې دا کوم نیمګړی دیوال چې دی دا دې سر ته ورسي. د اریګیشن چې څومره افسران دي او هغوی ته پته هم ده چې دا کار په نیمګړه کې پاتې دی. نو یا خو شروع کوئ ما د پاکې نه پلیته ښه وه او چې شروع هم کړو نو سر ته خو بیا رسوئ که نه. نو لکه دا چې سر ته نه رسي او دا کوم شته کار چې دی دا به هم د نه بارانونو د اوبه بیا خراب کړي. نو د کوم خطره ده پکې جي خطره ده پکې ډېره غټه خطره ده قوم ته پکې ډېره غټه خطره ده. صحیح شو. او لهذا چې دا نو زموږ دغه درخواست دی دغه اپیل دی متعلقه ایم پی ای ته متعلقه منې ته او متعلقه محکمې ته د دې چې کوم ټیکدار دی چې د هغه اول ډونډو کې تلاش وکړي چې هغه ټیکدار سر ته تللی دی او دلته راشي ورته ووایي چې بھائی دا کار دی پوره کړه. زه ظهور خان اجازت غواړم. د لوی الله په امان.